بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو خدمت کې موجود یو. نن موږ سره ډاکټر ضیاء الله چمکني صاحب دی، هغې سره به خبرې کوو د ډایبیټک فوډ په اړه کې. کم خلک چې د خپل شوګر خیال نه ساتي نو د هغې رګونه نرف شي یا کمزوري شي او د هغې د وجې چې کم نقصان کیږي نو هغه بیا د هغه جسم چې کم د خپې هغه حصه وي هغه کټ کولو پورې نوبت لاړ شي او بیا اصلاح نه وي. نو موږ به هغې سره دې باره کې معلوماتي خبرې کوو. او بل زموږ دا تاسو سره ګزارش دی چې زموږ دا ویډیو زیات تر زیات شیر کوئ چې هر کس ته دا ویډیو رسي او په دې معلوماتو کې اضافه کیږي. موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر ضیاء الله خان چمکني دی او زه په لیډینګ هاسپټل کې اسسټنټ پروفیسر کار کوم او زه د میډیا LRH ډېر مشکور یم چې هغې موږ ته دا چانس راکوي او دا د آگاهي پروګرام یا اویرنس پروګرام چې دی چې په دې کې موږ خلکو ته څه انفارمیشن ورکوو. موږ مخکې د شوګر بیمارۍ کې په باره کې څو ځلې خبرې کړې دي او په هغې کې مین دغه چې و هغه ما په هغې باندې سټرس وروړی و چې هغه کسان چې د هغې شوګر وي شوګر بیماري خو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې دا ختمیږي نه خو دا یو کنټرول کیږي او کله دا کنټرول نشو نو بیا د دې شوګر لیټ اثرات چې کوم دي خراب اثرات چې په وجود باندې دي څنګه چې تاسو ته ما ویل چې دا په دماغ باندې په اړه باندې په سترګو باندې په ګردو باندې او په رګونو باندې او په نرز باندې خراب اثرات کوي. نو زه تاسو ته نن د هغې نه یو ډېر امپارټنټ ټاپک دی چې موږ ورته ډایبیټک فوډ وایو چې کله خپو کې رګونه کمزوري شي رګونو باندې اثر وشي یا نرف چې دی هغې ته نقصان ورسېږي د زیات شوګر د وجې نه او د زیات بلډ پریشر د وجې نه نو دې ته موږ ډایبیټک فوډ وایو. څنګه چې زموږ د ورور دا مریض موږ ته راغی او د دې شوګر ډېر زیات و بیسیکلی دی راغی د سرمني پروفیسر له د پخپه باندې پولی وي او لږ زخم و او دته د دې زخم اړو پته سر کې لګېدلې نه وه خو ما چې هسټري کلینیک کې واخیسته نو هغه وی چې زما یو خو اوبه هغه ډېرې څښلې یو تش امتیاز یې ډېرې کولې او بل د هغه وزن ډېر زیات کم شوی و. د هغه شوګر بدقسمتۍ نه په هغه ورځ باندې 4.5 او د 3 میاشتو ټیسټ چې موږ کوو HbA1c هغه تقریبا 14 یا 15 پورې و. نو هغه مونږ داخل کو د هغه ټریټمنټ وشو او هغه ته موږ اډوایز ورکو. دا ډایبیټک فوډ څه بیماری ده دا چې کله د یو انسان شوګر کنټرول نه وي او د هغه بلډ پریشر کنټرول نه وي د هغه فزیکل اکټیویټیز یعنی ورزش نه کوي ایکسرسایز نه کوي یا هغه سموکر وي سګریټ څکي او یا د هغه بلډ پریشر زیات وي هغه نه کنټرول کیږي. د دې وجې نه په بدن کې رګونه چې کوم دي هغه کمزوري کیږي او نرف چې دی هغه ډیمیج کیږي. کله چې څنګه چې موږ ټول ته پته ده دا نرف چې دی په خپو کې دا موږ ته چې کله انسان ته درد راځي د انسان په خپه کې څه میخ لاړ شي ستنه لاړ شي خوږ شي او یا هغه وسوځي اور سره نو دا حس په شوګر مریض کې چې کله ختم شي نو مقصد دا چې د کم نرف چې دي دا نقصان شوي دي د زیات شوګر د وجې نه. او بیا کله چې همدغه رګونه چې دي کوم چې خپې ته راغلي دي چې دا خپو ته خوراک هم وروړي اکسیجن هم وروړي دا که کله بلډ پریشر د شوګر مریض کې کنټرول نشي زیات وي نو دا چې دی دا رګونه بند شي نو دا خوراک هم بند شي خپې ته دلته بیا وړومبي وخت کې ورو زخم راځي او وړومبی دا سرمنه چې دی افیکټ کیږي هغې نه پس بیا غوښه افیکټ کیږي او که هغې هم خیال ونه ساتلی شو نو بیا دا هډوکي ته ځي او که هغه وخت کې هم احتیاطي تدابیر ونه شي او علاج ونه شي نو د بدقسمتۍ نه د انسان نه خپه کټ شي چې دا یو ډېر غټ لاس دی او دې ته ډېر زیات توجه پکار ده. نو ډایبیټک فوډ دې دپاره ټول نه زیاته ضروري دا دی چې د هر شوګر مریض پکار چې هغه بلډ پریشر کنټرول وي د هغه شوګر کنټرول وي هغه سګریټ نه څکي هغه ایکسرسایز کوي ورزش کوي او دې چې روزانه د خوبه پاسي یا څه وخت سملیم نو پکار دی چې د خپو دواړه تلي هغه چیک اپ کوي وګوري چې دلته څه دانه نشته څه زخم نشته خوږ شوې نه ده که خپله نه ښکاري هغې ته شیشه کې دې ګوري ځان ته او یا د په کور کې یو کس ته چې زما تلي چیک کړه چې دې کې څه زخم مخم خو نشته یا څه دانه پې نشته چې د هغې احتیاطي تدابیر وشي او که ان کیس داسې څه ښکاره شي پکار چې خپل ډاکټر سره زر تر زره مشوره وکړي.
بل دا ده چې خپې وینځل ډېر زیات امپارټنټ دي په ګرمو په تړمو اوبو کې، په ډېرو ګرمو اوبو کې نه، ځکه که کله کله دا نقصان وشي ډایبیټک فوډ کې، هغه په ډېرو یخېدلو اوبو باندې هم نه پوهېږي. که ډېر یخېدلې اوبه وي هغه ته پته نه لګي، هغې ته پته نه لګي او هغه ته سوځي احساس نه کېږي چې زما خپې سوځي. نو دا به تاسو اوبه په دونه حالت کې تړموئ لکه څنګه چې تاسو یو ماشوم لمبوئ، هغه دپاره تاسو په هغې مقدار باندې اوبه ګرموئ. دویم، تاسو چې څه وخت خپې ووینځئ نو تاسو چې دی په ټاول باندې په تولیه باندې په ډېر آرام سره هغه وچ کړئ. ټاول پې ډېر مه راکاږئ چېرته تلې ملې زخمي نه شي. نو ډېر په احتیاط سره به هغه وچوئ. د خپو دا ګوتې منځونه چې کوم دي دا ډېر امپارټنټ دي، دا به همیشه تاسو وچ ساتئ، ځکه دا همیشه له غوړ وي لوند وي نو دې کې د زخم جوړېدو چانسز ډېر زیات وي. بل تاسو چې کوم بوټان اچوئ هغه پکار دی چې ډېر کمفرټیبل وي، د هغې تلی چې دی ډېر نرم وي، چې تاسو ته یا ټایټ بوټان نه اچوئ. هغه بوټان چې هغه تنګ وي یا ستاسو خپه تنګوي، یا هغه سپلی چې ستاسو خپې تنګوي یا ستاسو خپې زخمي کوي، نو هغه به اوایډ کوئ، نه به اچوئ. او هغه خویندې چې کم د شوګر مریضان وي او هغه چې دی ډایبیټک فوډ نو کوشش دا کوي چې هغه سینډل استعمال نه کوي، بلکې هغې فلیټ شوز دی اچوي چې د هغې تلی نرم وي او د هغې خپه کمفرټیبل وي. ایون که تاسو په خپل کمره کې هم ګرځئ، د شپې وخت کې تاسو پاسئ، واشروم ته ځئ یا نور څه اکټیویټیز کوئ، نو تاسو پکار دی چې بیډ سره خوا کې چپل پرتې وي او تاسو چپل اچوئ او په کمره کې ګرځئ، چېرته خپه کې میخ لاړ نه شي، ستنه لاړ نه شي او زخمي نه شي او تاسو ته د دې اډو پته ونه لګي. نو دې دپاره زما دا لاس ایډوایس دا دی چې تاسو د خپل خپو ډېر زیات خیال ساتئ. بل تاسو د خپو باندې روزانه په دواړو خپو باندې یو لاس په یو خپه ږدئ، یو لاس په بله خپه ږدئ او هغې ټمپریچر ګورئ. که یو خپه چېرته ډېره زیاته یخی او بله نارملي نو دا هم د نقصان خبره د خپل ډاکټر وګورئ. که یا یو خپه ډېره ګرمه وي او بله نارمل وي نو هم چې دی خپل ډاکټر وګورئ، ځکه چې دې وخت کې د ډاکټر ته تګ ډېر ضروري شي چې چېرته رګونه بند شوي نه وي او یا چې دی زخم نه وي دننه، نو دې دپاره دا وزټ به تاسو خامخا کوئ. والسلام. ستاسو نوم څه دی؟ طارق خان. طارق خان، تاسو د کوم ځای راغلی یې؟ ښه، تاسو ته به څه مسله وه؟ سر ما د خپو باندې هغه بلې راختلی وې او چې زه دلته هسپتال ته راغلم د سکین سپیشلیسټ ته، نو هغه چې زه وکتلم ما ته یې ټسټونه ولیکل او ټسټو کې ما شوګر راښکاره شو. بیا ما ته وویل چې دا خو د ضیاءالله صاحب والا هغه دی که نه کیس دی، دا ایمان دی. بیا زه دلته راغلم او دلته مې خپل کنډیشن وښیلو، نو زه دلته ایډمیټ کړم LRH کې. او زه خو نه ایډمیټ کېدلم، خو دا ورته وویل چې دا خوا به درنه کټ کوي او دا کنډیشن ډېر خراب، زیات خراب دی. بیا ما بابا سره مشوره وکړه، بس بیا ورته وویل چې بس ایډمیټ شو. بس د 20-25 دن کې اوس انشاءالله دا خوا مې روغه شوه او کنډیشن یې برابر شو. نو څنګه دلته صحت حوالې سره تا ته څه چې کوم سهولیاتو دلته نو چې خلکو رویه ښه وه، خراب وه؟ بالکل زبردست رویه وه او زبردست سهولیات دي دلته، لکه سیټسفاید یې؟ سیټسفاید انشاءالله. او اوس تا خو بالکل ټیک ته ګرځېدی شي؟ انشاءالله اوس ډېر تقریبا 50% یې فرق کړی دی او زخم خو روغ شوی دی، خو هغه لږ روغه خوا والا نه شم. زخم د طرف نه ټیک ته؟ زخم نه ټیک ته، خو هغه خپله د کټ کېدو نه بچ شوه؟ بچ شوه انشاءالله. څه پیغام ورکوې خلکو ته چې هغوی دلته علاج له راځي نه راځي؟ بالکل دا زبردست هسپتال دی، زموږ چې نور خلک به راځي او دلته چې علاج کوو خو ښه خبره ده. او که لکه چاته معلومات نه خو ټسټونه د خامخا وکړي، لکه زیډي ولوي، شوګر ولوي، نو څه وي باندې کوم وړوکي وړوکي تکلیفات دي، ټسټونه پکار دي هر سړي ته چې ټسټونه وکړي او ځان معلومات وکړي چې ما شکیمه بیماري ده.